ګناه د پرېښودو د محنت یو طریقه دا ده چې الله ته به سوال ګناه به پرېږدي د الله جل جلاله په توفیق او د الله پاک په فضل سره. رابعه بصریه دا د زمانې لویه د الله ولیه ده. د هغې په تاریخ کې راځي چې هغه به د شپې راپاڅېده او په دې تکه توره تیاره کې به د تهجد ودرېده. د هغې به الله ته 2 سوالونه کول، 2 دعاګانې. یو دعا به یې دا کول چې الله د ټولې دنیا بادشاهان اوده شو او ته ایخي حیون لا تأخذه سنة ولا نوم، ژوندې د ټولې دنیا بادشاهانو د خپلو بنګلو او د کورونو او د کمرو دروازې په ځان پسې رابندې کړې او ستا د در دروازې کولو دي. زه به دې ګناهګاره ژبه ستا عظمت بیانوم او دا خپله لمنه تا ته خورومه، زما دا لمنه د خیر لډکه. او دویم سوال به یې دا کولو چې ای زما ربه لکه څنګه تا دا شین آسمان، دا طاقتور او دا زورور آسمان په ځمکه باندې د راپرېوتو نه په خپلو قدرتونو سره ساتلی دی، دغرنګې ما په ما باندې د شیطان د راپرېوتو نه، ما د شیطان د پرېوتو نه بس که چې شیطان باندې تسلط او حمله ونکړي. نو علماء کرام لیکي چې د دې دعا په دې جوړوالي باندې نظر وکړه چې د دې دعا په وجه سره به د الله پاک څومره رحم په جوش کې راځي. نو داسې دعا به الله ته کې، بیا به د الله پاک په فضل سره د ګناهونو د پرېښودو توفیق الله موږ تاسو ته راکوي. الله دې موږ تاسو ټولو ته راکړي. او بل طریقه د ګناهونو د پرېښودو هغه دا ده چې د الله خوف زموږ په ستاسو په زړونو کې پیدا شي. لکه اوس مې درته وویل چې د 10 کالو ماشوم دی نو ګناه نه کوي. یو نه پېژنونکی سړی درته وایي نو ګناه نه کوي، یاره په زړه کې ده، نشي الله یاره په زړه کې. او د ګناهونو د پرېښودو یو طریقه هغه دا ده چې د خپلو ګناهونو احساس په زړه کې راشي چې ما ته او تا ته او هر مسلمان ته خپله ګناه ښکاره شي. اولیاء کرام علماء کرام وایي چې د الله جل جلاله په خپلو بندګانو کې په خپل بنده باندې د الله چې کوم احسانات دي، هغه احساناتو کې د ټولو لوی احسان دا دی چې د خپل بنده د خپل عیبونه ښکاره شي، خپل ګناهونه او د ګناهونه ښکاره شي. ګناه چې ګناه ګڼي نو ګناه به پرېږدي، عیب چې عیب ګڼي نو ګناه به پرېږدي. او بله طریقه د ګناه د پرېښودو دا ده چې د ګناه چې کوم نقصانات دي هغې نه ځان خبر. علماء کرام مثال ورکوي چې دا مار څومره ښکلې ښایسته شکل کې الله پیدا کړی، قسمه قسم کرښه ورباندې الله راښکړي، همواره سرمن الله وله ورکړي، نه بې ازغې شته، نه بې ویښته شته او نه بې بل مضر شی شته. لیکن د دنیا د هر مسلمان دا یقین دی چې دا ښکلې خوبصورته مار ښکلې کرښو او سرمنې والا دې کې څه پروت دی؟ نقصان دی، لاس وله نه وړي. دغه مسلمانانو علماء کرام لیکي چې د مټایانو 100 دانې په یو ټوکرۍ کې پرتي او ستا او زما دا ایمان او دا یقین او دا راته ویلې شوي وي چې په دې 100 دانو کې یو دانه هغه داسې ده چې هغه د زهرو نه ډکه ده. نو دا ټوله ټوکرۍ به لټ په لټ واڼې، خو هېڅوک به مې یوې دانې راپورته کولو ته نه کېږي، کېدای شي په دې کې هغه زهري. نو د زهریله ټوکرۍ د هغې د دانو نه 1% هم مونږ لاس هغې ته نه وړو او 1% د هغې ارتکاب له نه وي تیار. نو دغرنګې چې کله د مسلمان دا یقین راشي چې د الله جل جلاله په نافرمانۍ کې دا نقصان دی چې د ټول اول زما الله پې خفه کېږي، الله پې ناراضه کېږي،
د زړه نورانیت په ختميږي د زړه ګناهونو طرف ته راغبه کیږي زړه په توريږي او د زړه د ګناهونو د توبې توفیق الله پاک سلب کوي چې دا یقین کله پیدا شي بیا به موږ تاسو د ګناه د پرې خودو آسان شي